الرحمن الرحيم وأن ما يجزئ من القراءة في الصلاة كانوا مخكدا بيان وشلو دا درين بحث ده فصل في القراءة نمخكدا بيان وشلو چی دا فرض پاولنو دو رکاتونو کی د فاتحه نه پس سورت ویل واجب دی قرات کول واجب دی نو سوال دا دی حدیث دی امام ابراهیم الله رای دا یو آیات وړو کې یو کغټ وی خو یو آیات وی وجوب په برکیږي او صاحبین وینا یا خو بدري وړو کې آیاتونه آیا به یو آیات وی خو چې وګد وی او فتوا صاحبین په قول کې احتیاط دی پکې وادنا او ادنا درجات هغه قرات یجزو چې کافی کیږي من بیان کې دما یعنی قرات فی الصلاه آیت عند ابي حنیفه رحمه الله دا یو آیات وی د امام ابراهیم الله پرز باندې د آیات تعریفی لیکلې ده لغت کې علامه ته وي عرفن طائفه من القران دا د قران ایو ایسا دا ذو مبدا و مقطع چې ابتدائی وي او انتهائی وي الدر علامه حسکفی دا لیکلي وقال صاحبین فرمای ثلاث آیات قصار یا خو بدري آیتونه یواړه او آیت طویله یا یو آیات وګت اصل کی راجح رایداد انشاءاللہ راضی وراله به چې 10 حروف پکار دی لکه څو حروف لس کلمات چې یو هر کلمه کې 3 حروفي نو لس کلمات کې به 10 حروف شي نو 10 حروف پکار دی کاغه یو آیات پورا کول کدو پورا کول او یا وړو کې آیاتونو چې لس حروف والو چې 3 آیاتونه نو څو حروف پکار دی دته ویل کېږي ادنا ما تجوز به القراءه ادنا قرات حد چې کم از کم دي شروع دي نو غټ آیات ټول بټولم نه دي مراد کله غټ آیات یو ایسول وصل شول چې دي شروع به برابر کلم کافی ده لانه لا يسمى قارئا بدونه د صاحبانو دلیل وصوري وای چې کله وړو کې 3 آیاتونه نه یا غټ یو آیات نه به دغه څوک چې تلاوت کوي دغه تقارین ویل کېږي یو سړی وړو کې 3 آیتونو نه کم ولولي به دغه تقارین نه ویل کېږي لانه لا يسمى قارئا بدونه ځکه یو لستون کې مسما کېږي نه په قاری باندې بدونه بغیر د غټ آیات یا بغیر د 3 وړو آیتونو لستنو نه او بل توجه جی کڅوک یو آیات لولي او وړو کې آیاتي په دې د قرات د پاره نه کافی کیږي د تخلق قاری نه وای لکه څنګه چې د آیات نه کم لسن کې تخلق قاری نه وای پوه نه شي به یو آیات چې د یو آیات وړو کې د لسن کې تقاری نه ویلې کیږي څنګه چې د یو آیات نه کم لسن کې ولا تقاری نه ویلې کیږي فاشبه قراءه ما دون الايه دا به مشابه شي د قرات د مادون الآیات او آیات نه مادون چی کم هغه امام سیب وایي منسپنه کیږي لہذا په یو وړو کې آیات بم نه کیږي د امام سیب د بار دلیل الله تعالی فرمای فقرؤ ما تيسر ما عام صيغه ده کم چې درته آسان وي د قران دا یو خو عام ده یو آیات تم شامل ده وړو کې غټي او 3 آیات تم شامل ده بس فقرال ايوه وهي مطلق دي المطلق يجري على اطلاقه بس هغه کوړو کې آیات یو کغټ وی یو کدري ټوله د شامل شو من غیر فصل الت بیان دانه دې کړي چې هغه یو آیات به یو نه بزیت دا پکې نشته اعتراض فقرؤ کی ما خو مادون الآیات تم شامل ده آیات نه کم تن امام سے به ته بدی ولی قول لکه چې د آیات نه کم ول سلم کافی دي شي ته خو چې یو آیات به کم اس کم او به حدیث کې فقره ما دلیل جوړه آیات دلیل جوړه آیات فقره ما تيسر نو کدا آیات دلیل شي د آیات څنګه په یو آیات باندې دلیل دغه شان آیات نه په کم باندې دلیل هغه تم شامل دي په نه شي جواب کوي وای دومره دا الا ان ما دون الايه خارج ما دون الايات قرت نه دی په اجماع ده او دغه شان اجماع په یو آیات باندې نشته چې هغه د قرت نه لہذا غیتا فقر ما تيسر شامل شو دی بلته نه دی والآیه ليست في معناه او آیات په معنی د مادون الآیات نه لري چې
اجماع په مادون الآیات د عدم قرت ونو آیات هم دي عدم قرت شي پتن لګي پیږي کنه صح وي نه وېما بهرحال اصل کې دا کوم اختلاف دی کنه دا تاسو اصول کې اختلاف فعلی داغي بنتیجه کې دی مرکزی اختلاف چې کله یو طرف ته حقیقت وي غیر حقیقت مستعمله غیر متعارفه اول طرف ته مجاز وي او مجاز کوم وي متعارف د صاحبانو راي د مجاز متعارف وي چې دا راجح وي او امام صاحب حقیقت مستعمله غیر متعارفه له ترجیح ور کوي یادم شي کنه حقیقت مستعمله غیر متعارفه له ترجیح ور کوي او صاحبان مجازي متعارف لا نو یو آیات حقیقت دی قرت حقیقت دی په یو آیات کې دا صحیح ده خوړو کی آیات تا عرف کی قرت نه ویلې کیږي پتن لګي پوه شوي کنه یو آیات چې دا قرت دی حقیقتا او متعارف نه دی بس عرف کی غټ آیات به یا با وړو کې درې آیاتونه لکه مجازي معنی ته وګوري مجازي متعارف تا نو یو آیات وړو کې قرت نه دی نو صاحبین وی قرت نه دی او امام سے وہی مجاز پریدا حقیقت مستعمله غیر متعارفه حقیقی معنی به اعتبار سره خوايات دي قرت دي نو بس کافی شو کجدا مسله ختمه دیم القراءه المسنونه د قرات مسنونه بیان کړي یو قرات مسنونه په سفر کې او بل قرات مسنونه په حضر کې تاسو وښی جی په سفر کې قرات مسنونه د چې سوره فاتحه نه پس کم سورت لولي لوستلی شي کاغه اوګدوي کاغه لنوي خو خصوصا د مقتدین خیال بساتی خلق ستړي تنګ نه کی وای شي وګورئ او په سفر یقرو په سفر کې به قرات کوي بفاتحه الكتاب و اي سوره ان شاء او کوم سوره يم چې خوښ شي لما رویا د وجه دین چې روایت شوی دی نبی له صلوات و سلام چې قرا فی صلاه الفجر د سحر په منځ کې لوستلو فی سفر بسفر کې بالمعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ګور وړه سورته دی سحر کې لوستل وجه سره سفر کې خلق مشقت کی او خپل وای کنه وې سفر څلور رکعاتونه دوکې تاسو ته پته ده نقرت به کمی په طریقه ولا باندې ولأن للسفر اثرا سفر د بار اثر دی فی اسقاط شطر الصلاه پدې کې چې ساقط کی صد منز څلور نه دو رکعاته نو چې دا کوي فلی ایو اثر نو دا کار وخامخا کوي پکار د چې اثر وږي په تخفیف قرائت کې اولا نو اولاد چې دا سی وږي هرن کې سار رسل روان دي خسار منز کې وګت قرائت پکار دي خو یاد ساتي لکه دا صورت ال دې چې بجلتی کې خلق هغه بجلتی کې نه کمزیدار دي دمه شوي شپره دي رکړي خدمای مقتدیان ټول د مدي به وګت قرات بهتر دی به لن جائز بهر حال بي وهذا اذا كان على عجله من السير چکل دا سړی په جلتی کی د سفرنا وان كان في امانه او کله چې دا خپ اطمینان کی وقرار نو قرار زی راضی چې تنه بس عملته ډډا چولې ده يقرأ في الفجر نحو سوره البروج نبی دی په سحر کې د سوره بروج او انشقت په شان سورته الولي بخي آسان دي زبب کې نور څه وي منو پیږي کنه وجدادا لانه يمكنه مراعاه السنه مع التخفيف ممکن د دې سړیتا لحاظ ساتل سنت سره د تخفیفه نو په سوره بروج او انشقت دې کې تخفیف هم دي او سنت طریقه د سحر منځ کې د کم قرات ویلو د امر سره پوره کیږي د دوړو خل به ساتل شي او د اولاده بری بلی کړي بیان القدر المسنون فی الحضر الاکبر وګوره وس مسنون قرات په حضر کې معنا مقیمی کوم ځکه خپل ځکه نغدا دا چې د سحر په منځ کې سلويخ آیاتونو نواله تر 50 پورې بلولي سورې فاتحه نه علاوه یو روایت کې دي سلويخ نواله تر شپېتو پورې یو کې دي شپېتو نواله تر سلو پورې د درې قسم روایتونه دي سلويخ نواله 50 سلويخ نواله شپېتو نواله دې مینس کې ول متوسط آیاتونه سحر په منځ کې
ماسپخیم کې زغه ورپسې وایو په ځل باندې څل وایو ګوري ويقرأ في الحضر او الولي په حضر کې في الفجر د سحر په منځ کې په رکعتين ب40 آیه په دواړو رکعاتونو کې لکه دا سینې چې یو کې څلوي خوې دواړو کې څلوي آیتونه او 50 آیه یا 50 آیتونه سوا فاتحه الكتاب د سوره فاتحه نه علاوه ويروى بالروایت کې دا شراغلی من 40 الى 60 څلوي خنواله تر شپته پورې ومن 60 الى 100 او د شپته نواله تر سلو پورې دریشو وبكل ذلك ورد الاثر فهري باندې اثر وارد دی حدیث کې اثر پکې راغلی دی 40 50 40 60 او 60 نه 100 پورې ټول کې راغلی دی اوس تطبیق پکار دی لکه موږ په کوم باندې عمل کوو اثر خو باري وکړي روایت د احنافنم درې وړه نقل لي وجه التوفيق وجه التطبيق بين الروايات دادي کله خلق رغبت کوون کیو کا خو خوله چې موږ ته دیو غت قرت وشي مې شپېتاونه والا ترسلو پورې عمل وکا او که خلق ستړیو سستو به ته څلوي خو والا باندې عمل وکا او که خلق په مابین کې عمر 500 شپېتو پورې کا 40 نه شپېتو پورې به نو که ستړیو 40 نه 50 پورې سستو او که درمیانونو 40 نه 60 پورې به وګورئ انه يقرأ في الراغبين چې قرات بکی راغب خلقو ته 100 صلایتون پوری وبالكسال اوسط خلقو ته 40 وبالاوسط او اوسط خلقو ته ما بین 50 الى 60 دغه شامل بکار دي چې کوم خلک رغبت کوون کی وصل او که سس سلوي خیاتونه او که متوساتو نو 500 شپېتو کې دنه چا بل خبره کړي تطبیق کی کشپی وګ دی وی نو خوب به پوره شوی به وتسل آیاتونه وای کلند وی څلوي خوای او که متوسط وی 50 نشپېتو پوری وقيل ينظر الى طول الليالي وقصرها دريما چاويري مشغولتیا ته ګوري خلک مشغوله دي کنه دې که مشغولي نه به وتسلوي خوای که بيخي وزګاری به سل او که متوسط به 50 نشپېتو پوری چاويري دي آیتونو غدوالي لنوالي تبغوري کواړه واړه آیتونه سلو پوری کوګدې څلوي خو پوری که متوسطي 50 شپېته وإلى كثرة الاشغال وقلة هذه تم قتل کیږي تاسو پیږي دا خو سحر منځ خبره وای قال قدري مولا فرمای وفي الظهر مثل ذلك تاسو لګو غوړی جامع صغیر عبارت دیکھا ماسپخیم کی با عمدق شانوي ماسپخیم مبارک دوا روایت دی یو روایت دار چې سحر منځ پشان وګت قرت دی بګي وشي دویم روایت د مبسوط دی چې وګت قرت دی وشي خو د سحر د قرت نه لکم ښه مادون او دغه نه کم رسې بي وګورئ وفي الظهر مثل ذلك ابو ماسپخیم کوم دغه شانال لاستوائهما علت سره د سحر ټیمم فراخي زګه د مروګت خیرت اجازه دی او د ماسپخیم غم چي فراخي لاستوائهما في ساعات الوقت زګه د مسار او د ماسپخیم وخت کې فراخي دیو کې بدد والا برابر دی په فراخي د وخت کې مستحب وخت یې فراخه ده وقال في الاسلام محمد رحم الله بمبسوط کې لیکلي او دونه یاد دینه کم سحر نه کم د دې علت مشتري ځکه ماسپخیم خلق مشغول ای خاص کار مار کی مشغول ای حالانکه سار کی فارغ ای نو سار کی وګت قرت ځکه او چې وخت مستحب مشتري او فارغ هم دي او دلته وخت مستحب وګت شتره وجه خوشته خو فارغ خو نه کنه اکر څنګه چې مازیګر کې نه نغینه د لکم وای همدا راجه دا ګوري چاغیله ترجیح ور کړی چې ماسپخیم کې وګت قرت پکار دي او نن سبا کامل ته وګوري ټول خلک ماسپخیم کې وړو کې صورتونه وي وړو کې قرت پکې کوي دا خلاف سنت ده لأن وقت الاشتغال دا وقت د اشتغال له فينقص عنه نو کمی کی بماسپخیم والا قرت د سحر والا قرتنا تحرزا عن الملال دیر پاره چې بچاو راشي د ستړیوالي نه خلق سلی نشي والعصر والعشاء سواء تسمعت لګو غریږي سحر هم شو کنه او بل ماسپخیم هم شو درې پاتې دي خدای نه مخکې به موږ د دې صورتونو تقسیم وکړو تاسو ټول برو ګورئ او دا حدیثونه ثابت دي صحابه ونه ثابت دي
د قرآن کوم سورتونه دي د دې څلور قسمه ښودلي دي څو یو ته ویلی کېږي طوال یو ته ویلی کېږي مئین یو ته ویلی کېږي مثانی او یو ته ویلی کېږي مفصلات حاشیه کې مشته دی طوال که سورې توبه او انفال یو کې نو سورت دي او که بیل بیلی کې نو اته سورت دي فاتحې نه علاوه څو شو اته سورت طوال دي طویل جمع د اوږده سورتونه مئین هغه سورتونه ته وایي چې عام طور آیتونه د سلو نه زیات دي دا 11 سورت دي ورپسې سوره توبې نه په سوره یونس ته که نه 11 سورتونه پسې حساب کا بیا ورپسې 20 سورت چې دي که نه هغې ته مثاني وایي د سلو نه کم آیتونه دي څه ورته وایي دا تر سوره بروج پورې دغه پورې رسي حجرات پورې بې سوره حجرات نه تر اخره پورې ته مفصلات وایي واړه واړه آیتونه پکې دي څه ورته وایي بیا د مفصلات درې قسمه دي یو ته طوال مفصل وایي یو ته اوساط مفصل او یو ته قصار مفصل طوال مفصل د سوره حجرات نه تر سوره بروج پورې دي اوساط مفصل د سوره بروج نه تر سوره بینه پورې دي او د بینه نه والا تر اخره پورې ته قصار مفصل وایي ټول پوه شو دا تقسیم وپېژنئ ډېر اهم دی ښه نو اوس غوږ شئ جي د مازدیګر او ماخوستن منځ کې به اوساط مفصل ولي سوره بروج نه والا تر سوره بینه پورې او د ماښام هغې کې به قصار مفصل ولي سوره بینه نه والا تر اخري دغه به لولي او د سهار او ماسپښین کې به طوال مفصل سوره حجرات نه تر سوره بروج پورې که نو د نور قرآن سره به څه کوو دا غټ سوال پیدا شو نور قرآن به پرېږدو نه که نه خدای غر کړو تحفة العلماء کې دي مطلب دا نه دی چې دا لولئ بهی ټول قرآن نه لولئ خو دومره اندازه باندې لولئ دا مطلب دی سهار هغه کې طوال مفصل په اندازه لولئ ماسپښین کې هم دغه شان مازدیګر او ماخوستن کې اوساطي مفصل په اندازه باندې او ماښام کې که د قرآن د کمې حصې نه وي خو اخري صورتونه هم چې ډېر اوږد قرت نه تاسو پوهېږئ دا خبرې خو ټولې مونږ وکړلې ما ته اخره کې رایت کې د عبارت ویمه بیا ورپسې خبره که ګورئ قال وفي الظهر مثل کوم ځای ته ورسېدلو والعصر والعشاء سواء او مازدیګر او ماخوستن برابر دي څه معنی یقرأ فیهما باوساط المفصل اوساط مفصل وفي المغرب په مغرب کې دون ذلك يقرأ فيها بدی کې بلستل کېږي بقصار المفصل فصلاة المغرب کې بقصار مفصل ولستل کېږي بینه نه والا تر اخري یا ټول قرآن نه کم دی نه لولي خو په دغه اندازه والاصل فيه کتاب عمر اصل بدی کې کتاب د حضرت عمر دی لیکل الى ابي موسى الاشعري ته لیکل رضی الله تعالی عنهم سب کیو ان اقرا ان اقرا اغداو چلول بفجر کی او بظهر کی بالطوال المفصل وفي العصر والعشاء باوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل دا يوتلك اليوم ولان المغرب مبنى المغرب على قد ما خام بنا دا بوجلت معنیها جلتای معنی ځکه ټیم کم دی نو تخفیف ور سره ډیر مناسب دی ولان مبنى المغرب بنا د مغرب بوجلت وی والتخفيف اليق بهذا ورسره مناسب ده والعصر والعشاء يستحب فيهما التاخير الک عصر و عشاء کی تاخير مستحب ده تاخير بګه سره نمون اخیری دواړه وا که ته اوس وګت قرت کې د سنشي مکروه ته ورسېږي ډیر موږ دوا ځکه مستحب ټیم بسې به مکروه ټیم راځي کنه نو هغه ته وانه لای والعصر والعشاء چې يستحب فيهما التاخير بګه مستحب ده مخکې ویلو کنه وقد يقعاني کله کله دا دواړه واقع کیږي بالتطويل د وخت قرت بوجه په وخت غیر مستحب په یو وخت کې چې مستحب نه مکروه ټیم ته وانه لای لہذا فيوقت فيهما بالاوساط مقرر شو بدی کی اوساط وای ډیر وګدو تاسو بده پوه شولې زدش ولا سحر کی طوال مفصل ماسپښین کې او ماخام کې قصار او مازیګر او ماخوستن کې اوساط دومره پورې ټول پوه شو تاسو ماته لږ متوجه شئ ډېره اهمه خبره ته کوم اهمه دا ده چې کله خارجي امر نه و نو بیا دغه شان تلاوت دی ښه
او که څه خارجي امر په مقتدیانو کې کمزوري خلق دي یا ستړي دي ډیر وګت قرت ته نشي ټینګېدلی او ته تشراونی سي او لګي یا ستا قرت سلو دی سلو وي برورو او به دومره وي به خلق جمعات له ناراضي فتنه کې به خلق واچي او आवाज هم د خبردرنګي او ځین خلکو خپل आवाज خوان ور کوي هلکه تعالی خوان در کوي مقتدیان سوچو کا غول ور کوي کنه نو که خارجي امور نبی دا حکم نه دی ګوره ښا یا سنت عمل لپاره خلق په ګناه باندې مره او بار او چې خلق ګناه کوي او جمله ناراضي د دې وجه نه بدایي کې یو مسله لیکل ډیره زبردست علامه شمی نقل کړي چې تاسو ته وایم تاسو ته وښی لاندې هشکې لیکلي واختار في البدائع عدم التقدير بمقدار معين لكل احد مړه تقدیر د سره شته نه سوي به ور بسي وفي كل وقت بهر یو وخت کې نشته وانه يختلف بالوقت والقوم والامام وقت سره قوم سره او امام سره بدليږي والجمله فيه انه ينبغي للامام امام لمناسبه لا يقرا مقدار ما يخف على القوم يخف چې سپک په قوم باندې دومره قرات کوا مقتدیان ته ګوره به قرات کوا يخف فلا يثقل عليهم بعد ان يكون على التمام پوره وایا د سینې چې بيخي وته وړو کې آیات وي او یو وي نه قرات کم فرض دی پورا کا کم واجب دی پورا کا خدا رشي د قوم سم وساتت خیال مو ساده تاسو به خلک یې نه ښا دا کم علمي وینه به زب سنت عمل کوم لکه نو صاحب دي مقتدیان کې خو ضعیف خلک ولاړ دي فهمږي کنه ما یو قسم سره بدی لانجه وکړه به غلطه کې نسمه کوا هغه ول چې نه زه سنت عمل کوم وګورئ ازياله د وسی ختم وکړلو هوګت ختم وکړلو دو درې سپاری ویلي وتر ته ودرېدل وتر کې بیغه د سبح اسم ربک شروع کړل هلکه خلک تنگ دي د سکه نه سنت د سي نه سنت خو واجب تمره سو چې خامخای وي خبر روانه د کومه کله پرېدم بدرنګ आवाज هم دی یو لګي به بګي الزياده في قراءه الركعه الاول على الثانيه بل مساله را ډیره زبردست بیانې هغه د مولوی شدا اتفاقی ده تسحر بمنس کې به اول رکعت کې قرات وګدوي په مقابله د دویم رکعت کې او بقای نور منځونه کې دواړه رکعاتونو کې قرات یو شان وي شیخین داسي وي امام محمد رحم الله قول راجح دی هغه وي چې نه ټول منځونه کې اول رکعت د دویم په مقابله کې لکشن وګد کوا او که یو شان دی ویل هیڅ خبره نه ده کدا دویم رکعت د اول نه وګدو یو آیات یا دو آیات یا تدریو پوری بهم خیر دی خود دریو نه زید دویم رکعت د اول لوګد شی به کراهت پیدا کوي پوهیږئ کنه وګورئ تاسو به دا اوریدلی لکه یو صورت منځ کې مپرې دی اوریدلیم دي کنه دا خبره مهمه ده چې وی کومه دا صرف د قصار مفصل خبره ده د چا ده اما يتسالون دی ویلو والنازعات د بری خودلو بل کې دي بل صورت رکعات کې یا بس ویلو سباق نه کوي درسې په دا صرف قصه علم تر کیف دی ویلو لیلا فی قراش فریدی رايت الذي ودا مکروه ده او کراهت تنزیهیه ده که فکر دی نو خیر ده بل درته نو یاد ور پسې بهم خیر ده کراهت هم نشتا قدر یادمو قصدن دی بری خودلو کراهت تنزیه لسی د سهو نه واجبای خدا اخرو کړه بلکې تاسو یو قاعده واوري قاعده دا ده کم صورت تاول واستلو دی بس ور پسې کم صورت دی هغه صورت کتل ولی دویم رکعت په اول وګدیږي دویم رکعت وګدیږي ښا یا دسی وایا دا صورت چې ور پسې کم دی دا وګد صورت دی ما په خلفانی درنکو سمویل اول رکعت کې دی یو صورت ولستلو ډېر اهمه ده دویم رکعت کې چې ور پسې کم صورت دی کاغل ولی رکعت دویم وګدیږي په اول باندې یا غ صورت وګد دی دوه مطلب یو جوړیږي څه مطلب صورت وګد دی دا جمله ډېر اهمه ده دومره وګد صورت دی چې دوه رکعات پکېږي څه مطلب دوه رکعات شپږ آیات بکیری درې آیاتونه لوستل شي لبه دا خبره نشته چې دا مبر د به پر خودل شي بلا کراهت پر خودل شي دا ال نه شي پر خودل شي وړو کی او در یاد وی او فکر دی ورته ال کراهت پیدا کوي پوه نه شي به وګورئ کوم ته ورسېدل ويطيل الركعه الاولى اقدي بركات اولى من الفجر
د سحر په منځ کې بدویم اعانه للناس علی ادراک الجماعات دیر بار چې امداد ملاو شي خلکو ته په مندلو د جمع قال ورکعت الظهر سوا امام محمد رحم الله فرمای دواړه رکعتونه د ماسپخین به برابر وی قرات کی وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله ما ولر شيخين رايدخه وقال امام محمد فرمای احب الي زخه خو ما خبره يتي الركعه الاولى چوغد شرکت اوله په دویم باندې په صلوات كلها ام تور فتوا خلق شيخين په قول ور کړی دا لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتي الركعه الاولى على غيرها في الصلوات كلها ګور بخاري حدیث ته رکعت اوله به وګدولو په ټول منځونو کې بدویم باندې ولهما د صاحبین د شیخانو دلیل داره ان رکعتین استوایا فی استحقاق القراءه حق د قرات کې دواړه رکعتونه یو شان دي څه مطلب په حق د قرات کې بولنو دواړو رکعتونه کې قرات چره سورۃ فاتحه نه په سورۃ ول واجب دي دي کې برابر دي کنه نه چې کله په اصل کې یعنی قرات کې برابر دي نو وسب کې د برابر شي یعنی مقدار کې چا کې وسب کی مقدار کی نفیستویان فی المقدار برابر دي شي په مقدار کې بخلاف الفجر وجدادا هغه د غفلت ټیم دی چې ته اول رکعه اوګد کې خلق بجمع تر ورسی لانه وقت نوم وغفله هغه وقت د نوم او د غفلت دی ول حدیث محمول باقی کوم حدیث تا ذکر کړلو چې اول رکعت به اوګدو بدویم نو هغه اوګدي کنه هغه کې سنای هغه کې اعوذ بالله اوګد شو کنه شو لس آیات یو کې ولو سلس کې بل لس په بل کې به مو ورکاتو غد شو سنا وغيرها بکیوا والحديث محمول على الاطاله حديث محمول لبوغد والبان من حيث الثناء والتعوذ والتسميه فحيثيت د ثنا او د تعوذ او تسميه ولا معتبر بالزياده والنقصان الګا دا خبره می کړی وا ک د درې آیاتونه کم یو رکعت قرات په بل باندې وګد شو دا سبق نه کوي یو آیات وګد شو یا دوه یا درې د دې نزيد به کراهت پیدا کوي چې دویم پاول وګد شي دویم پاول وګد شي د امام محمد رحم الله بنز او داغو دوړو راي خدای چې دوړه به یو شان وي دوړه به سي ناغي کې اولم وګد شي په دویم باندې د سحر نه علاوه اغیم به کراهت خلاف اولا غړي پته لږ خبره پوي شوي کنه هغه وای چې د سحر نه علاوه ټول منځونو کې با دوړه رکعتونه قرات کې برابرۍ نو کاولو گد شي د درې روایتونو نه زیات او دویم دواړه خلاف ولا غني امام محمد رحم الله صرف دویم خلاف ګوري جی ولا معتبر بالزياده والنقصان اعتبار نشتري زیادت او نقصان ته بما دون ثلاث آیات کم د درې آیتونو نه الکه ما وران ویلو دا درې آیتونو په زیات کې حساب دی یار درې بچا کې حساب دی یو آیات دی کوګد کو خیر دی که دوه وګدو خیر دی خود درې او د درې او نه زیات د پکراحت والے کې حساب دی ښا پوه شئ لعدم امکان الاحتراز عنه من غیر حرج وجدادا چې اوس چې یو آیات تم د زیات نشمه دوم د زیات نشمه د دې نزان بچ کول مشکل دی که حرج دی پکې ځکه امکان نشته د بچ کولو دا غینه ځان بچ کولو دا غینه من غیر حرج بلا حرج ځان نشي بچ کولای دریم نمبر القراءة المكروهه وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها بيخي آسان دی ولګ دی به بيزي بريدوي کا تاسو وښه مکروه قرات کله دی مکروه چې ته داسې سمجھ کی چې بس په دې منځونه کې به هم دا صورت په او نور ویل نه دی جایز یا دې پلانکی منځ کې هم دا صورت دی او دې پلانکی منځ کې نور صورتونه نشي ویلې داسې نشته ککې نو مکروه کار کې پوه شوي کنه ګورئ جمعې په منځ کې یا د جمعې په ورځ سحر په منځ کې یا په وتر کې به کوم صورت وې د حدیثو کې نقل دی حدیثو کې نقل دی خو استحباب پوری نقل دی کته دوام ورکې نو دا خو ته وجوب ته رسې دا خو زیته کې به پکې کراهت پیدا کیږي به وهم دا پیدا کیږي جاهل خلکو ته مقتدیانو ته لکه چې د دې منځ هم دغه صورت دی بل نشته او دا سي تعین د قرات مند پر خو مکروه هي پدن لګي پوهه شوي کړ نو د جمعې برز باندې خلک زینې دا سیخه ما یو چا شپه واس ما شاګرد افتای را سګري وای جی وینن سار منځ کې وزدا غوي ما الف لام میم سجدا او هل اتا مالوګد ونه ما ته زر زر کوو قصه وګدنه کې کې ولزه خدا غوي مجمع کې او یو بیرم نه پرې د مال غلطه کې دا خو افتاء کړی وای کتاب هم رواخصلو بس ملته وګورن کتابونه به وګتل فتاوی هغه شان لیکلیو دوام منور کې کله کله پرې دا چې دا سینې خلک وهم دا جوړ کی
چې بس نه ثواب ګټه مده سکو مالک خدای خو غر کړو خپل ځای تقاضې ته بګوري. حضرت فرمایي شیخ الاسلام وی خلک د دین د تقاضې نه دي خبر، نو خلک وایي چې بس زید ځان لري تکلیف ورکړي نو دا به ثواب کاری. مور او پلار مې پرې خودل او څلور میاشتو لاړم غریبانان بیمارانو غلط دی وکړه. وګورئ ولا يقرأ المؤتم او کم دی وليس في شيء من الصلوات او نشتري بيوم منسكم في شيء من الصلوات يو شم د منسكم انا يوم منسكم نشتري قراءة سورة بعينها قرأت يوم معين سورة چې دغه بي بحيث لا تجوز بغيرها په دې حیثیت نشتري چې غیر بګنی جایز نه، هر منس کی هر صورت جایز ده. الاطلاق ما تلونا ځکه موږ تلاوت کم کړی دی فقره او ما تيسر هغه هر منتم شامل له هر صورت تم شامل له دوړو کې اطلاق. ويكره بلکې مکروه هذا يوقت بشيء من القران چې څوک مقرر کی یو صورت د قران نه لشيء من الصلوات دی منذ د پاره دا مکروه ده لما فيه من هجر الباقي یو خو بکی باقی قران پر خودل کیږي و ایهام التفضیل او بل خلق توهم د فضیلت چول شي لکه چې دا صورت د نور صورتونو نه افضل له وهیږي کنه به نمنګ چې وخت ویل کنه قصار مفصل او طوال مفصل دا به دي کې ودا دي کې ما و تفصیل چې مقدار یې دی نو ټول قران نه لوستل شي. قرات خلف الامام دا خو مشهوره مساله ده زموږ د حناف مفتابه راجح رائے ده کې امام جهري منس کوي کې سري کوي مقتدی به هر حال چپ ولاړی او که قرات اوري جهري منزوي نو غوږ به مرتخي چپ بموي غوږ به مرتخي ګوري. ولا يقرأ المؤتم مقتدی بنل ولي خلف الامام خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحه. امام شافعي رحمه الله وی فاتحین غیر من کیږي مقتدی به هم ولي امام سره سره له دغه پر دلیل ان القراءه ركن من الاركان وی قرات دا رکن دی د ارکان الصلات نه دی کنه دی او رکن څنګه د امام د پاره دی رکن د شان مقتدی د پاره دی فاتحه یا دی فاتحه وما فاتحه ته فرض وي څنګه چې امام د پاره ده مقتدی د پاره فاشترکان فی دواړه باب کې شریک وي. موږ د پاره قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی من کان له امام فقراءه الامام له قراءه چر پاره چې امام وي نو قرات د امام دغه لپاره قرات دی کنه چې امام قرات وکړه لکه چې مقتدی مکړو خبره ختمه. وعليه اجماع الصحابه پدې باندې صحابه او اجماع ده چې مؤتم مقتدی بقرات نه لولي. باقی تا کوم دلیل پیش کو چې قرات رکن دی څنګه چې امام لده د مقتدی لم دی مونږ وی رکن مشترک دی لکه څه دی یعنی قرات مشترک رکن دی مشترک رکن کې د امام کاردار چې لولي به دغه حصہ ده د مقتدی حصہ ده چې اوري به چپ وي وتا په دې حیثیت باندې په دواړو رکن شو په یو باندې لولې په بل باندې اوره دا مطلب دی درسې به او رکن مشترک بینهما دا رکن مشترک دی دوړو ترمنځ لکن نا حظ المقتدی حصہ المقتدی الانصات والاستماع چپواله اوریدلی. نبی علیہ السلام فرمایي وای دا قرأ فنسیتو ګور چې امام لولي تاسو چپکیږي. برحال الله قران کې څه فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له علماء فرمایي دا نمونځ خبره ده وګورته کې دی کا فاستمعوا له نو سوال جوړیږي چې هغه سره څه کې سورة فاتحة من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جواب دی امام غور لا کافی ده کنه دا حدیث دلیل دی چې قرات دی امام قرات ده مقتدی وي عمل پراله یعنی تطبیق وشلو لا صلاة بفاتحة الكتاب او د آیات ترمنځ تطبیق وشو واقعده نسخ خواله راځي یا رد کول خواله راځي تطبیق نه کیږي تطبیق کیږي په فاتحه عمل رااله د فاتحه ولا په حدیث معنی او آیات مراله فنسیتو معنی عمل رااله امام دی لولي د دې چې پیراله پکړ امام غدر بار کافی شو. البته امام محمد رحم الله دا نقل دي چې جهري منځونو کې سري منځونو کې دي سوره فاتحه پس شات الولي مقتدی دی امام پس سوره فاتحه شاته الولي کې دي چې امام شافعي رحم الله راي سي احتیاط دار چې د سیو کو د سری چې منځم منی شوی خدا نقل د امام محمد نسین دی او نه بده معنی فتوا ده بهر حال حناف مفتابی راي ک جهري منځ کې یو کثيري فاتحه بمن الولي نور بل سورة بمن الولي مقتدي. ويستحسن على سبيل الاحتياط او قرات مستحسن غنل شوی دی په طریقې د احتیاط فيما يروى عن محمد
هغه روایت کې کوم چې امام محمد نشوي او یکره عندهما خو د شیخین په نسبت باندې بهرحال مکروه دی لما فيه من الوعید وعیدات پکې راغلي حدیث کې راځي بخله کې سره واچو خاورې بخله کې واچو سخت وعیدات دي پکې لاندې دي کنه وګوره مخکې راځي خاتمه د باب وظیفه د مقتدی بیانې الاستماع فی الجهریه والانصات فی السریه جهری کې با اوري او سری کې اوریدل شي نبل دي فاذا قرئ القران فاستمعوا له دا جهری کې دي وانصتوا دا سری کې دي وګورئ ويستمعوا غضبك دي وينصتوا چپکیږي با وین قرأ الامام آیات الترغیب والترهیب اگر که امام د ترغیب آیات لولي یا د ترغیب کم کې چې جنت رغبت وي ترهیب کم کې چې جهنم نه یې رہی بهم چپ شهید سموایا وجه لأن الاستماع والانصات فرض بالنص استماع اوریدل او چپ پاتې کېدل له خود نص په وجه فرض دي فاستمعوا له انصتوا اوس کته د سکه چې ور پسې شاته قرات کې د فاتحه یا د سورت یو یا د ترغیب سورت فی ترغیب او د جنت سوال شروع کې الله راي کې په منځ کې لګي یا د ترهیب آیات فی او ته کې د جنت جهنم نه د پناه دعاګانې شروع کې یا الله ته بچ مکی د درې وړو سورتونو کې با انصات او استماع باندې عمل را نشي کوم چې د نص په وجه فرض وو پتن لګي بوې شوي کنه قرات لولي ترغیب په آیات کې د جنت دعاګانې کې ترهیب په آیات کې د جهنم نه د پناه دعاګانې کې دې سره به فرض حکم فوت شي چې هغه استماع انصات وګره والقراءه یو وسوال الجنه والتعوذ من النار كل ذلك مخل به دا خلل پیدا کوي په دغه فرض باندې کوم چې نه ثابت دي الکه خطبه چې د کنه جمعې پورس یا د اختر پورس یا د نکاح خطبه ټول یو حکم دی هغه کوم خطبه چې شروع وا چبم ناشتي اوري بهم وكذلك في الخطبه کوم دغه حکم دی وكذلك ان صلى على النبي په خطبه کې چې نبی له سلام باندې درود را لې نبی له سلام نوم را لې کنه ام درود بنوي په تیز زمانه چې کله امام ویل صلوا علیه وسلم تسلیما ولکه وي واستیک د پړه کې ویل شي وكذلك ان صلى کله چې امام درود ویلو په نبی له سلام باندې لفرضیه الاستماع خلم دې کنه څه شو وكذلك في الخطبه کې بم استماع کې انصات بکې وكذلك ان صلى کله چې درود ویلو په نبی له والسلام باندې به بم استماع او انصات کې لفرضیه الاستماع ځکه استماع فرض د وقت کې خودل الا يقرا الخطيب كخطيب ولو صلى دا قول الله تعالی یا ايها الذين امنوا صلوا عليه الایا نفيصلي درود دی وی سامع فی نفسه بڑکی واختلفوا في النهي عن المنبر کيو سره د منبر نه لوري ناس د خطيب خطبه ناوري نبه وای راجح دارا هغه د چپ کینی کواز نه ورسی نه دی ورسی لکه څنګه چې سری مونږ کی مقتدی ته حکم دی بهم چپشه خیالم ده کنه واختلفوا في النهي باغس کی چلری د منبرنا ولحوته هو السكوت دلته احتیاط بسکوت کړي اقامت لفرض الانصات دي د بارچی قائم شي هغه فرضي حکم د انصات والا بقدر الامکان والله اعلم بالصواب